شبیر احمد عثماني فتوا دې راوړي مال چې په مولانا مودودي فتوا لګولې دی چیلنج شو راوړی د مولانا شبیر احمد عثماني فتوا زه چیلنج شو راوړی د مولانا سید سلیمان ندوي رحمت الله علیه مولانا سید سلیمان ندوي پیژنئ د اسمان ستوری دی دغه فتوا راوړی زه نه شوی د مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه نه فتوا راوړی چې هغه ورکړي فتوا زه د مولانا مفتی تحقیق عثماني صاحب نه فتوا راوړی زه مولانا رفیع عثماني صاحب د جامع کراچي له دغه نه فتوا راوړی یاره جی په دې بر صغیر پاکه په دې صوبه سرحد کې دوه لوی علما دي لوی علما یو مولانا عبدالحق صاحب د داکوري که چا مال د مولانا عبدالحق صاحب داکوري فتوا راوړه د مولانا مودودي خلاف نه راوړه چې بیا زه ته ویم چې هلکه زه هم ورسره مطلب یم بس د خپلې خبرې نه واپس شو د مولانا عبدالحق صاحب استاد د دې پښتنو د پښتون علاقې د دې پښتونخوا د دې سیمې پوزه مولانا شمس الحق افغاني د دې جاسري اوسېدونکی د تورنزو مولانا شمس الحق افغاني د مولانا عبدالحق استاد دی که د هغه نه ماله چا د هغه په تحریراتو کې په دې زمانه کې وو د مولانا مولوي په وخت کې ما لیدلی دی ما یې په شیرګل کې تقریر اورېدلی لوی عالم و د دې زمانې حقیقت دا دی دومره ذهین انسان او دومره پوهه انسان دا په دې علاقه کې ډېر کم په دې پښتنو سیمه کې ډېر کم داسې پاتې شوي دا مولانا شمس الحق افغاني که ماته دا چا ثابته کړه چې زه د مولانا مودودي خلاف فتوا ورکړې ده نو راشه ما دا پوزه پرې کړه دا پوزه نه ده دا ټول خلکو نه مخکې پرې دا ولې دا ځکه چې دا خلک د هغه نیشنلزم د عقیدې خلک نه وو تکلیف هغه شاته وو چې یا د نیشنلزم د عقیدې او یا بیا د یو خبره بله کوم چا چې په مولانا د ټولو نه اول الزام لګولی او اعتراض یې کړی او ډېرې زیاتې سختې خبرې کولې د هغه ډېر قریبي شاګرد مولانا مفتی محمد یوسف د بونیر د باشکټې هغه د مولانا مودودي په دفاع کې دوه جلده کتاب لیکلی نو خپل استاد یې هغه طرف ته و خو د خپل شاګرد هغه خپل استاد په خپله خبره مطمئن کړی نه دی شاګرد ته مطمئن نه و نو هغه د مولانا مودودي په دفاع کې خبره وکړه د دیوبند له ټولو نه لوی دوه علما مولانا محمد چراغ او مولانا مفتی سید سیاح الدین کاکا خیل هغه سړی دی چې په دیوبند دارالعلوم کې دومره نمبر یې اخیستی دي چې دومره نمبر یې بیا د هغې نه پس د اوسه پورې په دیوبند کې چا نه دي اخیستی هغه بیا د مولانا مودودي خوا ته ولاړ مولانا محمد چراغ د مولانا مودودي خوا ته ولاړ په پنجاب کې چې کوم مولوي صاحب له ټولو نه زیات اعتراضونه په مولانا مودودي کړي دي هغه دی مولانا سرفراز خان صفدر مرحوم الله دې وبخي زه بیا وایم الله دې وبخي دا زمونږ خلک وو خیر دی د هغه زوی دی مشم دوم دی مولانا زاهد الراشدي هغه په هر تحریر کې او په هر مضمون کې د مولانا مودودي حواله ورکوي یعنې ګویا کې د خپل پلار نه مطمئن نه دی چې د مولانا مودودي په باره کې پلار کې مې خبرې کړې وي د هغې نه مطمئن نه دی او هغه زوی لګی دی په هر معامله کې د مولانا مودودي حوالې ورکوي زمونږ په دې وطن کې یو بل عالم و هغه ته هم زه سلام کوم قرآن طرف ته د رابللو لپاره ډېر کار کړی دی د هغه ډېر شاګردان د هغه ډېر ملګري وو مولانا ګوررحمان یې ملګری و مولانا عبدالرحمان یې ملګری و مولانا عبدالرحیم یې شاګرد و مولانا نقیب احمد یې ملګری و مولانا محمد منیر یې ملګری و نو دا هغه ملګري وو چې هغه ورته فخر کړو او دا ټول ملګري د مولانا مودودي په خوا کې ولاړو نو دا پته ولګېده چې دا خبره داسې نه وه چې دا کومه د خلکو ته ډېره مشهوره شوې ده دا چې ډېره زیاته هایلایټ کوي چې یاره جي دا چل دی بیا په آخر کې به دا وایي یاره جي دا نوم یې ابوالاعلی دی نو دا نوم یې ولې داسې ابوالاعلی یاره توبه استغفر الله وایي ابوالاعلی وایي افلار ته وایي او اعلی خدای ته وایي استغفر الله نو دا مولانا شریف الله صاحب دا مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب دا مولانا عبدالسلام نیازي صاحب چې ولا سند ورکوي نو دا ابوالاعلی په نوم یې وله ورکوي او دا علما وایي دی زمونږ منشي پاتې شوی دی په الجمیت کې نو الجمیت کې چې مولانا ایډیټر خو دغه ابوالاعلی نوم وکنه نو چې ستا مزدور نو تا وله نوم ولې نه بدلو تا به ورته وایي چې بچی ستاسو نوم دی وایي چې زما ابوالاعلی نوم دی او دا بچی دا نوم دی بدل کړه نو بیا به د اعلی مزدور د ایډیټر د ځان سره نو دا نوم وله ولې نه بدلو دا اعتراض په هغې باندې دی نو دا جواب به هغه څوک راکوي بیا